مسلمان په دې قدر کې خوند تاسو ته میلاو دی د مؤمن په دې قدر کې څه خوند تاسو ته میلاو دی دا بدماشاني هم د خاورو سره میلاو شي ګورئ الله ډېر غیرتي ذات دی لږ خیال کوه دا ماشه چې ته پې ګوته ږدي لږ سوچ وکړه مخکې چې دا سړی د قتل لایق دی او که نه دی لایق لږ فکر وکړه ځان سره عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ته سړی راغی خلکو اختلاف په دې مسله کې امام ترمذي حدیث نقل کړی اختلاف په دې مسله کې شاید قاتل توبه قبول لو کنه د قبول یو کس ته راغی ویل عبدالله ابن عباس ته تپوس وکړو ویل صاحب د قاتل توبه معاف ته ویل وانا کوم ځای نه معاف ته چېرته معاف ته په ورځ د قیامت به د رب العالمین خوا ته قاتل به م راشي مقتول به هلته ولاړي په خپل لاس کې به د خپل سر نیولی او وینو دارې به ترې سازي او الله ته به وایي چې یا الله د دې قاتل نه تپوس وکړه چې یې ولې وژلی و نن د امت مسلمان لمیغ دا ده چې نن د مسلمان وینه ځای په ځای باندې تویږي د کافر وینه دونه نه تویږي واورئ ځان سره نوټ کړئ ستاسو د خیر دپاره لګیم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه حدیث کې ومن قتل مؤمنا فاغتبط بقتله چا چې مؤمن قتل کو بیا د مؤمن په قتل باندې خوشحالم دی خوشحالي پې مناوه یو کار وکړم مرتدم قتل هغه خلک دې واوري چې کوم خلک دا قتلونه بې ځایه کوي لږ سوچ وکوي چې یو مسلمان یو مؤمن په باندې صرف دومره ثابته ده چې دی وایي چې زه مسلمان یم انی مسلمون سلام پیش کې هم مسلمان ثابت دی د هغې قتل ناروا دی نو کوم کس چې تا ته لا اله الا الله محمد رسول الله ویل